بسم الله الرحمن الرحیم. ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا يسمى جملة قفزانها وقال يجوز بالوجهين. ما تاسره متوجه شي چې دا مسله وي بیا کتاب اسانه ده. دلته یو ډیرې د غنمو پرته ده. بای وی د غنمو خاون دا ډیرې خرصوم کل قفیز بدرهمن، هر پیمانه په 1 روپۍ، هر پیمانه دا ونه وای چې ټوټل 100 پیمانه دي، دا ونه وای. نو امام ابو حنیفه وای په یو پیمانه کې بیع او شوا په نورو کې نه ده شي. البته کله چې وای چې دا 100 پیمانی دی او یو پیمانه په 1 درهم او مشتری 100 روپۍ ورکې او 100 پیمانه ځان له اوتلی، نو بیا صحیح ده چې مجموعه معلومی کی بیا صحیح ده. صحیح شو. صاحبین وای دوارو طریقو کې صحیح ده. که مجموعه معلومی کی چې 100 پیمانی دی او که مجموعه معلومی نکی او کل قفیز بدرهمین وای بیا هم صحیح ده. امام ابو حنیفه وای که مجموعه معلومه کړه خو صحیح ده، او که مجموعه معلومه نه کړه صرف یو قفیز کې بیع شوی ده، په دې نورو کې نه ده. او په دې یو قفیز کې هم دا مشتری په اختیار کې ده، که یو قفیز په کار وی دي سي بیع وشوه او که نه کنه وخوخه نه ده نه کیږي. تاسو په مسله پوه شئ؟ کتاب ته وګورئ. ومن با هغه څوک چې خرڅ کړه صبرة طعام یو ډیرې د غنمو کل قفیز بدرهم، هر پیمانه په 1 درهم جاز البيع بیع جائز ده په قفیز واحد په یو پیمانه کې عند ابي حنیفه الا يسمى جمله قفزانها، مگر کونو مې معلومی کی جمله قفزانها ټوله پیمانه د دې چې ټولی سل دینو بیا په ټولو کې هم ابو حنیفه وای جائز ده. وقالا صاحبین وی یجوز جائز ده په ټولو کې په وجهین په دواړو وجو کې، که مجموعه معلومی کې او که معلومه نه کې په ټولو کې بیع وشو. الکه په پوښتنه امام ابو حنیفه وای په یو کې شوی دا او په ټولو کې نه ده شوی. ولی له د امام ابو حنیفه دلیل دار چې نو تعذر الصرف، متعذر شو د دې بیع اړول ال الکل ټول ډیرې تا. ولی لجهالت المبيع، ځکه مبيع مجهوله ده، والثمن ثمن مجهول دي. مبيع ځکه مجهوله ده چې ټول خو معلومه نه کړی کړه، چې مبيع مجهوله شو ټول معلومه نشوي نو ثمن معلوم نشه چې ټول 100 روپۍ کیږي. نو په یسرف الى الاقل دا به اړول کیږي اقل تا، او هو دا اقل معلوم دی چې کل قفیز یو قفیز دی په مقابله د درهم کې دا معلوم دی. الا ان تزول الجهاله، مگر کدا جهالت ختم شي به تسمیه جمیل قفزان په معلومولو د ټولو پیمانو سره، وای چې ټولې دومره دي نو بس ټیک شه جهالت لاړو نو جایز ده. او بالکل په مجلس یا بل کارو کې دسی وای دا ډیرې دا کل قفیز بدرهم خرصوما، او مجلس دا نه ولار شوی او مشتری ورته زما شو زر زر ورته پیمانه کی 100 پیمانی وخیږي، نو هغه جهالت ختم شه په پیمانی سره کړه. یا جهالت ختم کی چې وای چې دومره دا، او یا جهالت ختم کی په عمل سره چې پیمانه کی. او بالکل په مجلس یې وتلی په مجلس کې جهالت پدې ختم کی. وصار داو ګرځید هاذا دا مسله امام بونی پوی کمال وقر لك یو سړی اقرار کی وقال هو لفلان علی كل درهم، تپلان کی په ما باندې ټول درهم دی، په علیه درهم واحد بالاجماع، یو درهم دی پکې ابو حنیفه د صاحبانو ټول اجماع ده، په صاحبانم دا منی چې سړی وی لفلان علی كل درهم نو 100 درهم کېږي یو. دلتم چې وی چې کل قفیزن بدرهمن نو 100 قفیزه کېږي، الته کل مضاف شه درهم ته نو یو درهم مراد، او دلته کل مضاف شه قفیز ته نو یو قفیز دی مراد. الکه تاسو سر خلاص شه. او صاحبان وای نه پټولو کې بیع وشو،
ټول کې ولی دا غي دلیل سره ولهما د صاحبینو دلیل دار چې ان الجهاله بيدهما ازالتها جهالت خو پلاس د دوی کې ازالتها لری کول د جهالت دي د جهالت لری کول د چا پلاس کې دي د دې دوا د دې پلاس کې دي ومثلها غیر معنی دا شان جهالت خو معنی نه ده کنه یلکه جهالت د مبیح خو معنی ده د عقد نه خدا سے جهالت خو نه معنی کنه چې ازاله په مجلس کې کیږي مثال کما اذا عبد من عبدين على ان المشتري الک ازما دو غلامان دي الک دا دو خرصومه دي پر پوښتنه نو مشتری راته په دې کې به یو زما په 1500 روپۍ شو چې کم یو می خوښ نو یو په 1500 واخیستر کم یو اخیسته مجهول ده جهالت خوراغه کنه خدا جهالت معنی د عقد نه ده ولی ځکه 1500 برا کې د دوه کې به یو بوزي جهالت ختم شي کم یو د غوږ نه ونیو بس استغایشه جهالت ختمېدل خلاصانه دي دلته کړه کما اذا بالک خرج کی عبدن یو غلام د دو غلامان علی پدې شرط چې مشتری به بالخياري دلته هم د قشان چل دی کل قفیزین به درهمین جهالت خو پکشته کنه ځکه چې جمله نه د معلومه مجموعه او د جهالت لري کول خود دې په قبضه کې دي کنه بس و به تلی چې دومره دی یا بابای وای چې سل دین بس جهالت ختم ثم اذا جاز فی قفیز واحد بیا چې کله د عقد جایز په یو قفیز کې د ابي حنیفه د امام سے پنس فلیل مشتری الخيار مشتری د پاره خيار ده مشتری دا یو اخلي او کني اخلي خو کا اخلي کې دیش خيار ورته ولې ده د تفرق صفقت علی ځکه معاملې په د باندې جدا شو ده کور نه راوته به کې دیش د لسو قفیزو پسی او سکور ته یو وی سینو خزه به سم وهي دا یو پسې تللې په یو قفیز منګه سکی تاسو په پوښتنه په خا یو سره او او بعد ملمه ورته راغلی و نه دی خو کور ته خو پخوا به د صوباړي و صوباړی پېژنئ جامې به پې چې دغه کولې که نه داسې نه به دا سړی بعضې سړي ډېر بې خونده یې ښځو نه یېرېږي دلته ورځې ما ته یو سړي قیسه وکړه یو کس مې ولید وایي په دې مخ باندې د دې 5 ګوتو نښې وي وایي ما ورته چې ولې وایي صفا یې راته چې خدای دې د دې بې خو باسي ښځې پیسه پیړه راکړه وای ما ته چې د بے غیرته بچی حاله خزه سپېړه درکړه نو دا سړی چې د مرګري ته ورغلی چې ملاقات ورته وکم صحیح شو نو چې ورغلی دی بس دا کوربه دی ښځې را پاره کړی دی په دې کوڅه کې یو صوباړی ورپسې نیولی او دی ته منډې وایي نو دا سړی چالاک و دا کوم چې د ښځې نه تښتي دې میلمه ته وایي چې ښځې له ګوره او زمونږ رانیوو ته ګوره یاره ښځه خو ډېر کمزوری شی دی موږ نشي رانیولی که نه یعنې دا یې ومنله چې تختم خو د ښځې نه تاسې پرې پوه شئ نو ګوره امام ابو حنیفه وایي په دې یو کې هم بیه کېږي خو خیار ورته ځکه دی چې په ده دا معامله جدا شوه دی راغلی د لسو پسې دی کور ته ویسي بیا به دغه حالې منډې به وایي که نه وکذا همدارنګې اذا قیل فی المجلس چې کله پیمانه شي په مجلس کې بیا په ټول کې کېږي خو د مشتري به بیا خیاري او سما جمله قبضانها یا معلوم کې ټول قفیزونه چې ټول څومره دي هلکه سل دي نو بیا هم د مشتري اختیار دی که سل اخلي که نه ځکه دی به د رسو پسې راغلی او تا ورته سل وښودو لأنه علم بذلک الآن ځکه دی اوس پوه شو چې مجموعه دومره ده فله الخيار د دپاره خیار دی کما اذا رآه لکه چې وی ګوري ولم یکن رآه نی لیدلي په وخت د بیه کې ما بیا په وخت د بیه کې نه لیدلي او واخلي نو چې بیا یې واخلي او وی ګوري نو بیا خو د خیار رویت ثابت دی که نه دی که واپس کولی شي واپس کوي هلکه یوه بله مسله ښیي هغه هم دقه شان د خو لږ فرق دی پکې هغه دا ده چې یو د ګډانو یوه ګله ده یوه رمه ده د ګډانو یو 200 ګډان دي او د ګډانو مالک وایي چې دا د ګډان دي کل شاتن بدرهمن هر ګډ په 1 روپۍ صحیح شو کل شاتن بدرهمن دلته امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دلته امام ابو حنیفه رحمه الله په یو کې هم نه صحیح کېږي دلته د عقد په یو ګډ کې هم نه کېږي یا بل چلو کې
کپڑا د بلا ډېره کپڑا د درته خوره ده او د کپړې مالک وایي کل ذراع بدرهم، هر ګز په 1 روپۍ دی. امام ابو حنیفه په یوه کې هم نه کېږي. په غنمو کې کل قفیز بدرهم خو په یو قفیز کې کېږي، په ګډانو په کپړه کې نه کېږي. وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې غنم خو ټولې پیمانې یو شان دي که نه، غنمو کې خو فرق نه وي که نه، ټولې یو شان دي. صحیح شو؟ او ګډان خو ټول یو شان نه دي که نه. جهالت پکې راغی، جګړه پکې کېږي. هلکه چې موږ ووایو چې په یو ګټ کې بیه وشه په 1 درهم، هغه به درهم ورکړي او غټ بلا به ترې روانه کړي، او هغه بل به ورته چې کمزوری ګډ ورکړي چې دا ویسه، نو جګړه به وي. ځکه ټول خو یو شان نه دي که نه، عددي دي خو متفاوت دي که نه، فرق دی پکې. همدارنګې کپړه شوه، یو ګز په درهم دی. پخوا خو به داسې وي چې کپړې به په لاسو جوړېدې، یو طرف به یو شان و بل طرف به بل شان و، یو ګز به یو شان و بل ګز به بل شان، نو فرق دی پکې. ته به ښه ګز راخلې او هغه به درته چې کوم دی خراب درکوي، نو جګړه پکې راځي. هلکه تاسو پرې پوه شئ په فرق باندې ګورئ. ومن با قطیع غنم چې څوک خرڅوي یوه ګله یوه رمه د ګډو، کل شاتن هر ګډ بدرهم په 1 روپۍ، فسد البیع فی جمیع، بیه فاسده ده په ټولو کې د ابي حنیفه، دې کې یو کې هم نه کېږي. وکذالک همدارنګې منبع ثوبا چې څوک کپړه خرڅوي مزارعتن په غذای سره، کل ذراع بدرهم ووایي چې هر ګز په 1 روپۍ دی. ولم یسمى جملة زرعا، مجموعه ګزونه یاد نه کړي. وکذا همدارنګې کل معدود متفاوت، هر هغه د شمیر شی متفاوت چې فرقي پکې، متفاوت چې فرقي پکې. لکه خټکي دا په شمیرې خرڅېږي، یو په دومره یو فرقي پکې که نه. همدارنګې لکه انار شو، دا اوس په دغه خرڅېږي که نه، عددي دي که نه، په شمیر خرڅېږي خو متفاوت دي، فرق دی پکې. نو دې کې هم دغه شان حساب دی. وعندهما د صاحبینو په نزد یجوز فی الکل، په دې ټولو څیزونو کې جایز دی، په دې ټولو کې کېږي. لما قلنا، ټولو ګډو کې عقد وشو، که ټولې نه دي معلومې خو ودې وایي چې 300 دي که نه، خبره خلا 300 روپۍ به ورکړي. وعنده د امام صاحب په نسبت باندې ینصرف الی الواحد، دا معامله ګرځي یو تل ما بینا، لکه مخکې مونږ چې غنمو کې ذکر کړ. خیر خو مګر دومره خبره ده چې بیه د شات د ګډ من قطین د رمینا وزراین د ګز من ثوبین د کپړې نه لا يجوز، نه د جایز لتفاوت، د تفاوت د وجې نه، فرق د وجې نه. وبیع قفیز من صبرة یجوز، خرڅول قفیز د پیمانې من صبرة د ډېرۍ د غنمو نه جایز دي. لعدم التفاوت، ځکه فرق پکې نشته، غنمو کې فرق نشته، په ګډانو کې فرق دی. فلا تبذل جهالت، دا جهالت په غنمو کې نه مبذي کېږي، جګړې ته فی بدې کې. وتبذي، دا جهالت مبذي کېږي جګړې الیها، دې جګړې ته په الاول په اوله مسله کې چې د ګډانو مسله ده. ووضح الفرق، فرق واضح شته دی او د هغې مسلې په منځ کې. خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي. بله مسله ده، یوه ډیری ده د غنمو، د غنمو مالک ویل که دا 100 پیمانې دي، یوه پیمانه په 1 روپۍ، او ټولې چې کوم دی په 100 روپۍ. تا 100 روپۍ ورکړه، ټوله دې راواخیسته، چې راوا دې خیستله نو دا کمه وه، 95 پیمانې وه. اوس به څه کېږي؟ بس 95 که دې خوښه وي نو 95 واخله او 95 روپۍ ورکړه که نه. د 100 د 100 روپۍ ورکړی چې 5 کمې شوې نو 5 روپۍ ترې را واپس کړه، خبره خلاصه شوه. پوه شوې پې؟ او که چېرې زیاته شوه، په 100 دې په 100 اخیستې وه او څو شوه؟ 150 شوه، نو 5 روپۍ به نورې ورکړې، ټوله به ترې راوالي، یا به ورته 5 پیمانې پرېږدي، خبره خلاصه ده. هلکه پې پوه شئ. دا غنم داسې شی دی چې دا نیم غنم د دې نورو نه لرې کړي نو دې نورو له څه نقصان نه رسېږي. تاسې پې پوه شئ. دا غنم مقدار دی، شی دی، نو د دې لپاره قیمت شته دی. اوس بله مسله راځي هغې کې، کپړې کې بیا دا بله شانې مسله ده. کپړه دې واخیسته چې 100 ګزه ده په 100 روپۍ، چې دې راوړه نو 105 ګزه وه، څومره وه؟ دا زیادت ستا دی، د مشتري دی، بای ته به نه واپس کړي. هلکه پې پوه شي. که کمه وه، که خوښه دي په همدې روپۍ واخله، او که دې خوښه نه وي پرېږده. تاسې وګورئ.
ومن ابتا چا چې واخیستا صورت طعام ډیرې د غلی علا پدې شرط نامیات قفیزن چې دا اصل قفیزه دا بمیات درهم پسل روپۍ په وجدها پیدا کړه قلقما کان المشتری بالخيار مشتری په اختیار دی انچا کخوخ یا خزل موجود بحصتی وادخلی دا موجود په خپل حصے د پیسو و انچا کخوخ پس خل بیو بیا پس خشوا ولی د تفرق صفقت یلی ځکه صفقه معامله په د جدا شو دی راغله د سلو پسې وغوړې د په 15 کم سلو قبل التمام مخکې د تمام نه معامله لا تمام شوه نه د جدا شو تفرق پکې راغی تمام شوه خو په قبض ذکر الا چې قبض پیو چې قبض په نه دی شوی کنه ولم یتم رضاه پورا نشو رضا د بالموجود په موجود وین وجرها کدار غنمو ډیرې پیدا کړ اکثر یو سل 15 پیمانه واپس زیادت للبای زیاته د بایدا ولی لان البيع وقع على مقدار معين زکه بيع واقع شوی د په مقدار معین باندې چې سل پیمانی دي والقدر ليس بوصف او قدر خو وصف نه دی کنه اندازه خو وصف نه دی کنه د 15 پیمانه خو وصف نه دی کنه چې موږ اوصاف ته چا تابع کو ها اوصاف په مقابله کې خو اسمان نه کنه سمن پکې نه ومن اشترى ثوبا على انه 10 اذرعين او چا چې واخیستا کپڑا په دې شرط باندې چې دا 10 غزا ده به 10 په 10 روپۍ یو مسله شو الکه دا 10 غزا ده په 10 روپۍ وادي خيستا او اردن یا د ازمکه واخیستا علی نامیات تزراین چې دا 10 غزا ده به 100 په 10 روپۍ فوجدها پیدا کړ اقل کما کپڑا اته غزا وخته یا نه ازمکه 95 غزا وخته بل مشتری بالخيار مشتری سره اختیار دی انشاء کا خوخ یا خزها دا ټوله کپڑا ازمکه دیواری به جملتی سمنی په مجموع روپو په 10 روپۍ دی دا ته غزا واخلی و انشاء کا خوخ ترک پریک دی ولی لان زراع وصف فی الصوب ذکر زراع وصف دی په صوب کی زراع مقدار نه دی کرا زراع وصف دی کرا الا ترى تنغوري انه عبارت چې دا زرا عبارت دی د طول او د عرض نه وګدواله او پلنوالی د زرا وای کنه نو وصف شکنه والوصف لا يقابله شيء من الثمن وصف په مقابله د دې کې خو نه هیڅ د ثمن د وصف په مقابله کې خو ثمن نه کړ یلکه دې خبر باندې تاسو پوه نه شئ وینځه دی واخیستا په 1000 روپۍ باندې چې دا روغه ده او چې دې وکتله نو یوه سترګې نه وه نو داسې نشي کولی چې هغه ته ووایي چې ما په 1000 نه 200 روپۍ واپس راکړه ځکه د دې سترګه نشته هغه به وایي دا سترګه نه کېدل دا خو وصف دی او وصف په مقابله کې خو ثمن نه په ټولو پیسو کې اخلې واخله که نه پرېږده ځکه اوصاف په مقابله کې اسمان نه که اطراف الحیوان لکه اطراف د حیوان شو اطراف د حیوان لکه اطراف یا لکه غوږی نه یو غوته نه د وینځي یا د غلام او دا په 1000 واخیستنه د هغې پیسې بیا نشي کټ کولی چې دا پکې نشته ما خو روغ غلام اخیسته ځکه اوصاف دي که نه اطراف د حیوان اندامونه د حیوان لکه دلته ګورې داسې چرې کړی دی که نه چې دلیل قیاس اقتراني حملي دی شکل اول نه لأن زراع وصف في الصوت دا صغرا شو والوصف لا يقابل شيء من الثمن دا كبرا شو نتیجه حسب دا نه د ذکر کړي ځکه معلومه ده کنه دسی بشي لأن زراع وصف في الصوت والوصف لا يقابله من الشيء شيء من الثمن فالزراع لا يقابله شيء من الثمن د زراع په مقابله کې ثمن نه اداله ترى نو عبارتونه تو دی ورز دا تنویر د صغرا د صغرا واضح کوي اول وصف لا قبل شيء من الثمن دا کبرا دا کاترا په حیوانی دا تنویر د کبرا د کبرا په واضح کوي شاوسا په مقابله کې اسمان نه لکه اترا په حیوان په مقابله کې اسمان نه خدای دې وکړي چې تاسو په پوه شئ په لحاظ دې د وجنا چې زرا وصف ته په مقابله کې ثمن نشتا یا خذو دا تګه ز کپڑا به اوس به کل ثمن په ټولو پیسو اخلي چې 10 روپۍ دي که خوخي بخلاف الفصل الاولي بخلاف د فصل اول شیو غنمو چې غنمو کې کمونو روپۍ به ته کمې کی ولی
لأن المقدار يقابله ثمن. ذکر الته غنمو کې مقدار کم او د مقدار په مقابله کې خو ثمن کنه. فلهذا دې د وجنا یاخذه اخلی به حصتي په خپل حصے الا انه يتخير مگر د اختیار شتا الا انه يتخير دا د فلهذا یاخذ بكل ثمن استثناء ده. دا کپڑے په اته غزاو قتلی او پم دیلس به وسخلی که خوخه وا الا انه يتخير مگر اختیار ده کني اخلي نشي اخیسته نه دی اخلي دا اختیار ورتشتا. ولل فوات الوصف المذکور ځکه کوم وصف چې ذکر کړو چې لس غزدي هغه وصف مذکوره پکې نشتا. لتغییر المعقود علیه معقود علیه په د باندې بدل شو. معقود علیه غلس غزاو او ساته غزا د جامع د لسونه کیږي ته نه خونه کیږي کنه په یختل رضا د رضا ګډه وړه شو کنه رضا کی ګډوډې څنګه غلې لہذا اختیار دی ورته کني اخلي نه دی اخلي. وین وجدها کچری پیدا کړه دا اکثر من الزراع زیاته د زرانا الذي دهغه زرانا سماه چې د ورته نوم ولیدا الک لس غزا دا په لس روپۍ تا واخیسته چر دی یو لس غزا وا په هو دا زیادت د مشتری دی ولا خيار للبای بای ته خيار نشته چې بای ته واپس ولی الک تک کم وا خو مشتری ته خيار شته که زیاته وا بای ته خيار نشته. ولی لانه صفه ځکه دا زرا صفت ته پکانه شو دا په منزله ماده دی اضافه معیبن چې عیب جنې خرج کې لګه وینځه خرج کی چراندا دا پیسا هو سلیم پساغه چې کور تراولې روغی نو بیا درنه واپس کولې شي چې ما خدا خرڅوله خو چې په وړاندې و چې وزروغه د نه خرڅم نه بای شوی دا بس خبر اخلاص شو بس.